د جمعیت علماء اسلام مرکزی رهنما محترم مولانا محمد خان شیرانی صاحب هغه د پریس کانفرنس په موقع باندې دوه خبرې کړې دي. یو دا چې هغه د اسرائیل د تسلیمولو خبره کړې ده او دویمه خبره چې دا د جماعتي نظم په حواله باندې هغه خپل څه اشکالات ذکر کړي دي. لیکن دا خبره ښکاره ده چې مولانا محمد خان شیرانی صاحب هغه د خبره طرف ته اشاره نه ده کړې چې دا زمونږ جماعتي موقف ده. دا د هغه خپل معلومات دي، خپل علمي مطالعه ده او په مسلمانانو باندې پاکستان باندې دا هغه د هغې په سیاست دسترس ده. نو څو پورې چې د اسرائیل د تسلیم خبره ده دا د هغه ذاتي رایه ده او هغه یو مشوره دنیا ته ورکړې ده، پاکستان یا دنیا هغه په کم نظر باندې اخلي. نو دا د هغې خپل سوچ او فکر کې دی شي. څو پورې چې د جماعتي مشکلاتو په حواله باندې د نظم په حواله باندې هغه کمې خبرې کړې دي، نو دې کې څه درجه حقیقت شته او هغې باندې جماعت کې اختلاف رایه ساتل یا سیاست کې اختلاف رایه ساتل دا د سیاست او د جمهوریت او د جماعتي زندگی حسن ده. او البته دا وخت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب چې د هغه یو وسیع تجربه ده سیاسی میدان کې او جمعیت علماء اسلام تقریبا د 40 سال نه هغه کرتا درتا ده. نو هغه د جماعت دنه د مشکلاتو نه خبرم ده، تحریری تور هغه ته هم دا پیش شوی دي او ان شاء الله زما امید ده چې هغه به په دې حالاتو باندې نظر سره کاروایی هم وکړي او د جماعت صفونه به منظم هم کړي او مستحکم هم کړي. موږ دپاره محترم مولانا محمد خان شیرانی صاحب او مولانا فضل الرحمن صاحب د سیاست په میدان کې د استاد حیثیت لري. دوانه زمونږ استادان دي، د عمر په داسې حصه کې دي چې هغې د حالاتو په نبض باندې ښه پوهېږي. امید دا دی چې راپېښې مشکلات او مسایلو باندې به هغې د دوانو طرفونه سوچ هم وکړي، فکر به هم وکړي او انشاءالله تبارک وتعالی دا مسایل چې دی هغه به په اسانه باندې حل شي. چې که فرض کړه شیرانی صاحب د مطلب چې ډله جدا کېږي او هغه مطلب ستاسو ګزارشات مولانا صاحب نه مني، نو بیا به تاسو مطلب دا چې دا کوم په سوشل میډیا باندې دغه دی چې تاسو د خیبر پښتونخوا لپاره امارت اپر شوی دی، په دې حواله تاسو وایئ؟ نو کمنټس.